أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله خدای پاک مونږ له تیره هفته د انګلستان د جلسه سالانه د انعقاد توفیق راکړی وو. د خدای پاک بشمیر فضلونه مونږ په هغه 3 ورځو کې ولیده. سخت کالو مخکې خیال دا و چې کومه وبا د کووډ خوره ده، د دې په وجه د تیر کال په شان جلسه پکار ده چې په وړه پیمانه وکړی شي. خو بیا په آخري میاشت کې دا فیصله وشوه چې د انګلستان ټولو احمدیانو ته په جلسې کې د شاملېدو اجازت ورکړی شي. په دغه فیصله سر کې خو انتظامیه څه پریشانه وه، خو بهرحال بیا هغوی تیاری شروع کړه او لکه څنګه چې ما ووی چې مونږ د خدای پاک فضلونه ولیده چې ورېده. د جلسې ډېر انتظار کېږي، ټول کال د دې انتظار وي او انتظامیې ته تیاری هم په لویه پیمانه کول وي. خو بیا چې کله جلسه شروع شي نو اړو خبرېږو نه چې څنګه دا 3 ورځې د سترګو په رپ کې تېرې شي. سخت کال هم خلکو په مختلفو حوالو ځینې تحفظات لرل. حضور فرمایي چې ما ته هم ځینو خطونه لیکلي او د فکر اظهار کړی و. خلکو په خپله هم ډېرې دعاګانې کولې، ما هم دعاګانې کولې او د جومات خلکو هم دعاګانې کولې. بهرحال خدای پاک ټول تحفظات او ویرې په امن بدلې کې. چې کومه وبا خوره ده د کووډ دا هم یوه وجه وه. بهرحال د دې څه اثر خو شاید چې په ځینې شاملېدونکي وي، خو په عمومي طور د خدای پاک ډېر فضل دی. بهرحال اوس به د جلسې په حواله زه ځینې خبرې کول غواړم. د جلسې نه پس په بله خطبه کې زه د کارکوونکو مننه کوم او د شاملېدونکو مېلمنو د تاثیراتو ذکر هم کوم عموما، او د جلسې په حواله د خدای پاک د فضلونو ذکر هم کیږي. حضور فرمایي چې مخکې خو زه د ټولو کارکوونکو مننه کوم چا چې د جلسې د تیاری نه واخله تر د راغونډولو کار پورې ښه بېلوسه کار کړی دی او لا تر اوسه د راغونډولو کار په څه نه څه صورت کې لګیا دی جاری دی. او بیا د جلسې دوران مختلفو شعبو کې
کارکوونکو هلکانو جنکو سړو ښځو په عمومي طور د خپلو صلاحیتونو مطابق ښه کار کړی دی او دې لپاره ټولو شاملېدونکو ته د دې مننه کول پکار ده. عمده اسلامي اخلاق دی چې چا نه په کم رنګ کې چې څه فایده تاسو ته وشي ستاسو څوک په کار راشي نو د هغه مننه کوئ او د بندګانو شکرګزاري انسان د خدای پاک شکرګزارۍ طرف ته بوزي. ماشومانو، مشرانو، ښځو، جنکو د خدمت د حق پوره کولو کوشش کړی دی. ځینې خامې او کمزورۍ هم مخې ته راغلي دي خو په دومره لوی انتظام کې دا کمزورۍ وشي. خو د انتظامیې دا کار دی چې دا کمزورۍ او دا خامې دې لرې کړي. مثلا د لجنه د روټه ورکولو چې کومه شعبه ده دلته ځینې ګیلې دي یا ځینې نورې خبرې دي د خلکو چې کوم خطونه راغلي دي دې باره کې هغه زه ورسره انتظامیې ته لیږم لګیم او د دې مطابق دې ته اجازه اخیستل پکار ده. خپل چې کوم د دې سور کتاب دی آی کې دا کمی دې ته لیکل پکار دی او بل کال بیا په هره شعبه کې د بهتر انتظام کوشش پکار دی. خو بهرحال په عمومي طور کارکوونکو ډېر کار کړی دی، ښه کار یې کړی دی. ماشومانو هم د خپلو ډیوټو حق پوره کړی دی. حضور فرمایي چې بهرحال زه د دې ټولو شکریه ادا کوم او ایم ټي هم ډېر ښه تشریح کړی و، ډېر ښه کوریج ورکړی و او دې ځل دې خپل ټول سټوډیوم خپله تیار کړی و او په دې د زرګاو پاونډونو بچت هم شوی دی او دې کال دا هم وه چې ډېر ترقي یافته او غیر ترقي یافته ملکونه د جلسې د کاروای دوران میلاو کړي شوي وو او د دغه انتظام په وجه د دې ځای کې چې کوم ناس خلک وو او هغوی په نورو ملکونو کې چې کوم خپل رونه دي هغې کتې شو. یو وحدت و چې نظریه موږ د ایم ټي اې د کیمرې په ذریعه وکړه. دا د خدای پاک خاص فضل دی او د ایم ټي اې کارکوونکي په دغه خبره د شکریې مستحق دي چې هغوی د جماعت احمدیه وحدت د ایم ټي اې په ذریعه ټولې دنیا ته وښودلو او د مخالفانو خولې ټپې کې. حضور فرمایي چې بهرحال اوس زه د ځینو پردو د خپلو تاثرات وړاندې کوم او د خدای پاک د فضلونو ذکر به کوم چې جلسې په ذریعه څنګه خدای پاک په دنیا کې د اسلام پیغام ورسولو دنیا ته د دې ذکر کوم. حضور فرمایي چې د نایجر یو تن دی ابوبکر سینی صاحب دی د غرض جماعت دی او یو غیر احمدي عالم دی په نیامي ښار کې د یو جماعت امام هم دی. هغوی دا وایي چې کومې خبرې زه د ټولو نه زیات متاثره کم هغه د خلکو د وخت د خلیفه سره د مینې او د محبت تعلق دی چې څنګه دا خلک د خلیفه په یوه اشاره د کامل اطاعت دغه خلکو کوله، د کامل اطاعت مظاهره دغه خلکو کوله، مکمله خاموشي وه، سکوت طاری و د تقریرونو دوران. بیا وایي چې داسې ښکارېده لکه دا مینه خدای پاک په خپله د خلکو په زړه کې اچولی ده ځکه چې په دې کې د جوړښت هیڅ شک نه و. بیا یو بل غیر احمدي ملګری دی اسحاق صاحب د برکینا فاسو. هغوی دا وایي چې ستاسو جلسه سالانه ډېره شانداره وه، مثال یې نه میلاویږي. د دومره خلکو په یو ځای کې راغونډېدل څه د معجزې نه کمه خبره نه ده او د یو امام د حکم د لاندې دا جلسه خپل مثال نه دی. وي که څوک مني او که نه مني نن حقیقي اسلام او محمدیت دی او هغه ورځ لرې نه چې خلک به دا حقیقت وپېژني او په دې کې به داخل شي. نو حضور فرمایي دا د اغیارو تبصرې دي چې مسلمانان هم دي همدغه شان خدای پاک د دوی
په همدې طرف ته ګرځئ. بیا فرنچ ګیانا کې یو د سوریا یو غرض جماعت دی، لومړي ځل هغې جلسه کتلې وه د عربی ویونکو لپاره په جومات کې د MTL عربیې په ذریعه د کاروای کتو انتظام هم و. دوی چې زه لومړي ځل د جومات پیغام اورم لګیم او لومړي ځل ما ستاسو د خلیفه تقریر واورېدو، زه ډېر متاثره شوم چې د مسلمانانو یو داسې تنظیم شته چې دغه شان د اسلام حقیقي پیغام دنیا ته رسوي لګیا دی او د خلیفه په بیعت کې په ټوله دنیا کې کار کوي لګیا دی. زه انشاءالله ضرور به ستاسو جومات باره کې مطالعه کوم او نور تحقیق به کوم. بیا هم د فرنچ ګیانا یو بل غیر جماعت مسلمان دی د کاروایی اورېدو له راغلي وو. هغوی وایي چې د انګلستان د جلسه سالانه کاروایی ما په لومړي ځل واورېده او زه ډېر متاثره شوم. ستاسو جومات عالمګیر دی. دوی زما اصل تعلق ګینې کناکري سره دی او د جلسې کاروایی چې ما کته او ډېر ملکونه د نیغ په نیغه سټریم په ذریعه په دغه جلسه کې شامل وو، خو ګینې کناکري نه ښکارېدو راته. نو ما لا هم دا سوچ کولو چې هماغه وخت په سکرین باندې د ګینې کناکري جومات ویډیو راغله او زه ډېر خوشحاله شوم چې هلته هم ستاسو جومات قایم دی. او بیا وایي چې ستاسو خلیفه چې د ښځو حقونه بیان کړي دي نو د هغې په وجه ما ته زه فخر کوم چې زه مسلمان یم. د لایبریان یو غیر مسلمه میلمه بوب ایم ډالو صاحب، دا د بجلی په محکمه کې د منیجر په طور کار کوي، تعلیم یافته دي. دی وایي چې زه د احمدي خلیفه خطاب چې ما واورېده، ما چې د احمدي خلیفه خطاب واورېده نو زه ډېر متاثر شوی یم. دې نه مخکې ما هم دا ګڼل چې په اسلام کې د ښځو حقونه نشته، خو نن چې دا خطاب ما واورېدو نو دې خبرې نه خبر شوم چې په اسلام کې د ښځو حقونه ډېر په تفصیل بیان شوي دي او دا په یو بل مذهب کې موږ ته نه میلاویږي. دې نه مخکې ما دا اورېدلي وو چې چې جماعت احمدیه یو ډېر منظمه جومات دی او نن ما په خپلو سترګو دا ولیدل چې څنګه دا جومات د یو لیډر په لاس باندې متحد دی او په دنیا کې د امن په کوششونو کې مصروفه دی. د زیمبیا یو تندي کاټبوله صاحب دی وایي د پیشې په لحاظ دی پاسټر دی. د جلسه سالانه په آخري ورځ ستاسو د خلیفه خطاب وایي چې ما واورېد د اختتامي نو ډېر متاثره شوم. وایي چې ستاسو د خلیفه خطاب ډېر حیرت انګیزه و. اسلام چې په کم ښایست د ښځې حقونه بیانوي د دې اندازه ماته بیخي نه وه. ما هم دا ګڼل چې اسلام د ښځې حقونه ضبط کړي دي او ښځې له چې اسلام د ښځې حقونه ضبط کړي دي او ښځې له هېڅ قسم ازادي نه ده ورکړې. خو زما خیال کې اسلام ښځه د کور دننه بنده کړې وه، خو نن چې دا خطاب ما واورېدو نو زما نظریه بدله شوه او زه په دغه خبره کولو کې به هېڅ چېرې نه شرمېږم چې اسلام چې کم حقونه ښځې له ورکړي دي هغه عیسایت نه دي ورکړي، دا عیسایي پادري دي او دا وایي چې کم حقونه اسلام ورکړي دي هغه عیسایت نه دي ورکړي. موږ بې وجه په خپلو ښځو زیاتې کوو او ښځې خپل غلام ګڼو. ستاسو خلیفه بالکل صحیح دا ویلې چې سړی په څه نه څه طریقه د طاقت په زور خپل حقونه واخلي او نن ماته دا محسوسه شوه چې اسلام د تشدد نه ډک تعلیم روادار نه دی بلکې د اسلام تعلیم ډېر ښایسته دی. بیا د آیوري کوسټ یو ملګري دي زیر تبلیغ دی، هغوی دا وایي چې جومات سره پیژندنه په مختلفو ذریعو کې ده، خو د انګلستان جلسه سالانه په یو منفرد انداز کې د دې تعارف وړاندې کړی دی. هغوی په لومړي ځل جلسه د TV په ذریعه نیغ په نیغه کتلې وه او د جلسې انتظامات چې هغوی کتل نو ډېر متاثره شوي وو او دا وی چې په دونه لوی شمېر کې د خلکو په یو منظمه او د سلیقې نه ډک طریقې سره په یو پروګرام کې شاملېدل دا ښیي چې د خلافت د تربیت په دوی باندې یو ژور اثر دی. دوی وی چې دوی ته معلومه خو نه وه
چې د رسول کریم په لاس به خلکو څنګه بیعت کول، خو نن د خلیفه په لاس چې خلک مې ولیده چې بیعت کوي، نو چې کم جوور اثر په زړه شوی دی او چې کم کیفیت دی هغه ناقابل بیان دی. هغوی وی چې زه به اوس باقاعده ستاسو د خلیفه خطبه اورمه. د کانګو کنساشا دلته هم د امیګریشن محکمې یو غړي راغلی وو، جلسې کې شامل شوی وو هلته خلکو کې، او هغوی خطاب اوریدلی. حضور وایي زما خطاب هغوی اوریدلی او دا وی چې دغه خطاب په دغه سوچ زه مجبوره کم چې هغوی چې زه لا تر اوسه احمدي ولې نه یم، او دغه خبره هغوی لوز کړی دی او تللی چې آینده به هغوی مشن هاوس ته راځي او د جومات باره کې به نور تحقیق کوي. او د حضور فرمایي چې د MTA په ذریعه د خلکو تربیت هم کیږي. د مراو جومات په مشن هاوس کې هم د انګلستان د جلسې د کتو تنظیم وو، د کیمرون یو جومات د مراو. دلته چې کوم خلکو جلسه کته دې کې د جوخت یو کلی نه یو ښځه وه چې امل نامه هغه هم شامله وه. د 3 ورځو پروګرام نه هغې استفاده کړې وه او جلسه سالانه چې ختمه شوه نو هلته چې کوم خلک موجود هغې ته دا وی چې دا زموږ خوش قسمتي ده چې موږ سره MTA شته. MTA د TV چینل نه دی بلکې یو سکول دی، یو یونیورسټي ده چېرته چې انسان هره ورځ علم زده کوي. موږ په دغه 3 ورځو کې ډېر زیات علم بیا موندو او دلته په کیبل باندې MTA میسره دی. نو په هلته حضور فرمایي چې په کیبل باندې شته MTA، نو ځکه وایي هر چا ته دې نه په فایده پورته کول پکار ده. هغوی هلته نصیحت کولو چې باقاعدګۍ سره په کورونو کې MTA کتل پکار ده، ماشومانو ته هم ښودل پکار چې ټول اسلامي علم زیات شي. په خاص طور د وخت د خلیفه خطبې او خطابات اورېدل پکار دی چې زموږ ایمان زیات شي. بیا د کانګو کنساشا نه یو بل تاثر دی. د لیبو جومات د جلسې کاروایي کتو لپاره د حنبلي مسلمانانو امام راوختلی شوی وو، بلنه ورله ورکړی شوې وه. د جلسې په اختتام هغې ویل چې لکه څنګه چې جماعت احمدي د اسلام حقیقي تعلیم وړاندې کړی دی چې کوم رسول کریم موږ له راکړی وو، نو زما په نظر کې همدا هم د جومات توره امتیاز ده. زه دا غواړم چې سم وکړم او په جومات کې شامل شم. خدای پاک دې ماله د دې توفیق راکړي. حضور فرمایي چې خدای دې وکړي چې دې ته توفیق میلاو شي. بیا د البانیا یو وزیر تبلیغ مسلمانه جینۍ وه، ویلما، هغې دا وی چې د انګلستان جلسه سالانه یوه عظیم الشانه جلسه وه چې پکې د شاملېدونکو شمېر غیر معمولي و. زه لا تر اوسه په جومات کې شامله شوې خو نه یم، خو دغه جلسې نه ماته دا تحریک شوی دی چې زه دغه جومات اهمیت او د دې د صداقت باره کې په سنجیدګۍ غور وکړم. او د وخت د خلیفه خطاب چې مې واورېد نو ماته دا محسوسه شوه چې زه د هغې د خبرو سره متفقه یم، او څنګه چې هغې مضمونونه بیان که نو زما په ایمان کې دې نه اضافه شوی ده. او زما دا خواهش دی چې دغه شان چې کومې جلسې یا کې زه په ذاتي طور شامله شم آینده هم. بیا په فرنچ ګیانا کې د افغانستان یوه ښځه وه، خپلو ماشومانو سره راغلی وه اختتامي خطاب اورېدوله. هغې دا وایي چې ستاسو د جومات باره کې لږ ډېر موږ ته مخکې نه معلومه وه، خو د انګلستان په جلسه کې ستاسو د خلیفه تقریر اورېدو نه پس یو عجیبه شان کیفیت جوړ شوی و. په اسلام کې د ښځو حقونو باره کې چې موږ واورېده چې زموږ مذهب د ښځو د حقونو څومره خیال لري، ډېر سکون میلاوېده. وایي شاید چې دا دې لپاره هم زیات محسوسېده چې په افغانستان کې طالبان چې کوم اسلام قایمول غواړي په هغې کې د ښځو ډېر حیثیت نشته، حالانکه په حقیقت کې اسلام د ښځو د حقونو کامل ضامن دی. د لایبیریا یو غیر مسلمه میلمه وو، اموز غونسې صاحب، په پولیس کې CID کمانډر دی، تعلیم یافته دی. د جلسې بلنه ورله ورکړی شوې او شامل شوي پکې. دوی دا وی د 2مې ورځې چې کوم خطاب هغوی واورېده، حضور وایي زما نو ډېر متاثره شوي وو. دوی له بلنه
د دویمې ورځې ورکړی شوی و. په درېیمه ورځ هغوی په خپله راغلي وو او د خطاب نه پس هغوی د دغه خبرې اظهار کړی وو چې د اسلام باره کې زما ډېر منفي خیالات وو او د دې وجه د ځینې مسلمانانو رویه هم وه. خو د جلسې پروګرام چې ما وکته نو ما دا محسوسه که چې اسلام یو د امن نه ډک مذهب دی او جماعت احمدیه په هر لحاظ د انسانیت په خدمت کې مصروفه دی. نو ځکه نن نه د اسلام باره کې زما خیالات بدل شو او چې کوم تحفظات وو هغه لرې شو. بیا هغې دا هم وی چې په دغه علاقه کې که جماعت احمدیه مخکې راغلی وي نو تر اوسه ډېر خلک به د جماعت په ذریعه په اسلام کې داخل شوي وي. فرنچ ګیانا هلته هم په جماعتي طور د جلسې سالانه د اورېدو انتظام وو. وړوکی شان جماعت دی، لږ شان خلک هلته راغلي وو. هلته هیټي ملک دی، د هغې سره تعلق لرونکي دوی عیسایان وو چې زیر تبلیغ دي، هغوی اختتامي خطاب اورېدو له راغلي وو. هغوی دا وی چې موږ حیران یو چې ستاسو خلیفه چې کوم موضوع د خپل د تقریر منتخب کړی وو، یعنی د ښځو حقونه، دا هغه موضوع دی چې ورباندې موږ دواړو ملګرو د تیرو 2 ورځو راڅخه خبرې کولې چې دې باره کې چې د ښځو باره کې د ښځو حقونو باره کې د اسلام تعلیم څه دی. موږ ته دا نه وه معلومه چې اسلام د ښځو حقونو باره کې دومره کامل او جامع تعلیم ورکوي. که موږ نن د خلیفه تقریر نه وی اورېدلی نو شاید چې موږ دغه ښایسته او کامل تعلیم نه وړو خبر شوي نه وو. نننۍ زمانه کې د ښځې حقونو باره کې خو خبرې ډېرې کېږي، خو د مرد او د ښځې دواړو چې کومې ذمهوارۍ دي خو د سړو او د ښځو دواړو چې کومې ذمهوارۍ دي هغه په حقیقي رنګ کې اسلام وړاندې کوي. نن سبا دا خلک لایف اف محمد هم لولي لګیا دي او هغه بیا نور لټریچر هم غوښتی دی. د موریشس ریپورټ دی چې هلته چې کوم نشریات روانو خلک راغونډ شوي وو، نو کتو لپاره د پارلیمان غړي تانیا دیولې صاحبه هغه هم راغلی وه، پارلیماني پرایویټ سیکرټري هم ده. دی دا وی چې شانداره نظاره وه د جماعت احمدیه تقریبات او د جماعت احمدیه د کلتور د مشاهده کولو دا ډېره ښه تجربه وه، ډېره متاثرونکې خبره وه چې تاسو د لندن په شان ښار کې هم دونه لوی مذهبي تقریب کوئ لګیایي. دی دا وی چې دا خبره بالکل سمه ده چې د نن سبا چې کوم معاشي او معاشرتي صورتحال دی نو د هغې په وجه مذهب ډېر زیات اهمیت خپل کړی دی او دومره لوی شمېر کې د خلکو د خپلې محاسبې لپاره د یو روحاني مقصد لپاره راغونډېدل دا یو ډېر لویه خبره ده. خاص طور چې کله موږ نن سبا چې موږ د یو ګران دور نه تېرېږو لګیا یو چې پکې دنیا د ډېرو بحرانونو سره مخ ده، د دنیا د ډېرو بحرانونو ښکار ده. نو زما په نظر کې دا قسم څیزونه معاشره په صحیح لاره باندې راوستو او د اعلی اقدارو د قایم ساتلو لپاره دا ډېر مرسته کوي دا څیزونه. او دا تجربه ما لپاره ډېره خوشګواره ده او ما دلته ډېرې خبرې زده کړې او ورسره دا لمحات ما لپاره د فکر قابل هم دي. نو مباینو هم خپل تاثرات را لېږلي دي. د برکینا فاسو یو نومبای ښځه ده حوا صاحبه، هغوی دا وی چې د وخت د خلیفه ښه واضحه او کلاو الفاظ موږ ته دا وی لګیا دي چې موږ احمدیت چې حقیقي اسلام ګڼلی دی او بیا تم کړی دی، نو صرف دې لپاره نه چې موږ به نور محمدیان کوو، بلکې دې لپاره چې لکه څنګه په معاشره کې به موږ په خپل هم د یو مثالي احمدي په شان اوسېږو، په معاشره کې به موږ څنګه د یو مثالي احمدي په شان اوسېږو او خپل قول او فعل به یو کوو، خپل ایمان به مضبوطو، په یقین کې به وده کوو. اوس حضور فرمایي خلک وایي چې د افریقې خلک بې تعلیمه دي، اوس دا ښځه ده او دوی دا وایي چې موږ ته یو داسې تبدیلي راوستل پکار ده چې زموږ قول او فعل برابر شي او دا هر تعلیم یافته احمدي لپاره چې ځان تعلیم یافته ګڼي هغه احمدیانو لپاره او د یورپ اوسېدونکو لپاره ترقي یافته ملکونو کې چې اوسېږي دا د سوچ خبره ده. د دې دا کومه چې دی کړی دا غور دوی ته کول پکار دی چې هر ځای کې خپل قول او فعل یو کوي. په انډونیشیا کې یوه نومبایه ښځه ده چې د انګلستان جلسه سالانه یو غیر معمولي څیز دی. زما نوی بیعت کړی دی، نومبایه یم او ما لپاره
دا په الهي جماعت کې د خپل د روحانیت د زیاتولو د لازم او ما دا وکړه چې خلک څنګه په دومره شمیر کې لوی شمیر کې په دغه برکتي جلسې کې ګډون لپاره را روان دي که ما دا جلسه صرف په ټي وي کتلې ده خو زما په زړه او په زما په دماغ کې دا موجوده ده او دغه جلسې په وجه زما په دغه جماعت ایمان زیات شوی دی او زه په مستقبل کې به نورم بهتره شم. بیا د کونګو برازیل ریپورت دی د ښځو چې کوم حضور وي ښځو ته چې کوم زما خطاب و نو هغه چې واورېدو نو یو مقامي لجنه دا لوس کړی چې زموږ هم د اسلام محمدي د خپرولو لپاره ځان او خپل ماشومان هر قسمه قربانۍ لپاره تیار ساتو. بیا یو مباید ده هغه دا وایي چې 3 ورځې په روحاني ماحول کې تیرې کې او موږ دا غواړو چې هره ورځ داسې د زموږ تیرېږي او موږ روحاني ماحول نه دی خوند اخلو. انډونیشیا نه یو نومبای ایری هماوان صاحب وایي چې زه نو یو نومبای یم او جلسه سالانه د انګلستان دا نیغ په نیغه د سټریم په ذریعه کتو نه پس زما له طرفه صرف هم یو لفظ دی حیرت انګیزه. زه حیران یم چې په دنیا کې صرف یو داسې اسلامي تنظیم دی چې د غړي په ټوله دنیا کې خواره دي او یو ټي وي سټیشن دی چې 40 غنټې روان وي. زه ځان دا پوښتنه کوم چې آیا یو اسلامي تنظیم داسې شته لکه څنګه چې یو ایونسو مورمن او ایډونټ اس ډي اے والا دي دا ټولې صحیح تنظیمونه دي چې په لکونو خلک مني او په سونو ملکونو کې دي کار کوي. خو د دې جواب ماته ملاو شو چې اسلامي تنظیم احمدیه جماعت دی چې په ټوله دنیا کې خور شوی دی او زه دغه تنظیم غړی یم په دې خوشحاله یم او دا اسلامي تنظیم زما د کردار او د شخصیت مطابق د زه احمدي یم نو یو کارآمده تن جوړېدی شم او جسماني او روحاني طریقې ترلاسه کولی شم. د کازاخستان بګوبایز دورین صاحب وایي چې جلسې زما په زړه باندې یو خاص اثر کړی دی. ما د جلسې سالانه کاروي د خپلې اهلیې سره په یو روحاني ماحول کې وکړه. د وخت د خلیفه خطاب په زړه باندې یو خاص اثر کړی چې په الفاظو کې نشي بیانېدی. همدغه شان د نورو مقررینو تقریرونه هم ډېر ښه وو. ټولې دنیا کې احمدیانو ته د MTA په ذریعه د جلسې د کاروایی کتو توفیق ملاو شو. خدای پاک د ټولو کارکوونکو انتظامي له دې جزای خیر ورکړي او د ځان لپاره هغوی د دعا خواست کړی چې خدای پاک د دا روحاني احساس او کیفیت تر د بل کال چې کومه جلسه د هغې پورې د قایم وساتي او همیشه د قایم وساتي. د زیمبیا یو نومبای خطاب واورېدو چې کله زما نو په جذباتو باندې قابو بیا قابو نشو کولی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ورسره ناست ملګري ترې تپوس کول غوښتو نو جواب یې ورله ورنه کړی شو. د هال نه د یو څو منټو لپاره بهر لاړو اوښکې پاکې کړې بیا واپس راغلو چې تپوس ته نوشو نو ورته یې وویل چې په ژوند کې مې وړومبي ځل د وخت خلیفه ولیدو دغه اواز مې واورېد نو سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. زما عمر وی چې 80 کال دی او ما خپل ټول ژوند د لیوو ترمنځ تیر کړی دی یعنې ظالمانو ترمنځ. او احمدیت ته چې راغلم نو خبر شوم چې د اسلام اصل تعلیم څه دی. مینه خورول دا نه چې خلکو کې نفرت خورول. او یو ورځ د سحر مونځ درس نه پس هغې ودرېدو دا وی او ټولو ملګرو ته دا ووی چې دغه جومات د خلکو نه ډکول صرف د مربي کار نه دی بلکې زموږ د ټولو دا ذمهواري ده چې موږ ټولو ته تبلیغ کول پکار دی. د آسټرالیا یو نومبای دی عیسی ګبریل صاحب چې بیت خو یې مخکې کړی و خو د غیر احمدیانو اعتراضاتو نه به متاثرم شو او په خاص طور دا اعتراض چې دا جلسه چې کومه دا بدعت دی نو هغوی هم هلته په آسټرالیا کې په جومات کې عالمي بیت کې ګډون کړی و او بیت مسرور کې دا وی چې زما ټول شکونه او شبهات ختم شو ځکه چې ماته دا صفا ښکارېده چې دا جلسه د خدای پاک لپاره کیږي او دا ما لپاره د ایمان د تجدید موقع وه. د بیت دوران په دعا کې چې شریک شوم او د وخت د خلیفه سره په دعا کې شریک شوم نو ماته دا کامل یقین شو چې زما دعاګانې به ضرور قبلیږي.
په ایمان کې مضبوطی هم د جلسې کاروای په کتو پیدا کیږي په خلکو کې. آسټرالیا نه یو نومومبای دي نیکیاس ګبري صاحب هغې دا وایي چې عالمي بیت ما لپاره یوه حیرانوونکې تجربه وه. هغه وخت چې زه د کم روحاني کیفیت نه تیر شوم نو دې نه مخکې ما چېرته هغه کیفیت نو محسوس کړی. یو داسې روحاني ماحول و چې ما له د زړه اطمینان او روحاني خوند راکو. د لیستو نه یو نومومبای یوسف الحبیسه صاحب دی هغې دا وایي دا زما وړومبۍ جلسه وه او ما وړومبي ځل د وخت خلیفه ولیدو او څنګه چې هغوی د معاشرې د کمزورو او د بدیانو طرف ته د اسلام د اعلی تعلیماتو په ذریعه د اصلاح طریقې وښودلې نو ما لا تر اوسه چېرته نه وې اورېدلې او نه په عیسایت کې ما زده کړی وې. چې کله ما د احمدیت باره کې تحقیق کولو ما په وړومبي ځل د وخت د خلیفه تصویر لیدلی وو نو هغه وخت خدای پاک په خوب کې ماته دا ویلی وو چې دا رښتونی مذهب دی. د احمدیت طرف ته زما راتګ او حقیقي اسلام بیا موندل دا د خدای پاک له طرفه هدایت دی چې د وخت د خلیفه کتو نه پس ماته ترلاسه شوی دی. همدغه شان جلسه په ژوند کې وړومبي ځل کتل او د بیت چې کوم روپروره مناظرو دا کتل او په دې کې شاملېدو نه پس زه ځان کې یو بدلون محسوسوم داسې لکه یو نوی ژوند راته ترلاسه شوی وي. البانیا کولومبیا صاحب د تاریخ استاد دی په جرمني کې هغوی 2-3 یا 3 کاله مخکې بیعت کړی و. هغوی دا وایي چې سخت کال د انګلستان جلسې کې ورچولي شامل شوی وم خو ما ته داسې ښکارېدی لکه زه پخپله په دغه جلسه کې شامل یم. د جلسې ماحول او د وخت د خلیفه خطاب د دې اثر دومره زبردست و چې ما ته ښکارېده لکه زه په جسماني طور په جلسې کې شامل یم. دا عالمي جلسه سالنه د دغه خبرې ثبوت دی واضحه چې په جومات کې اتحاد دی او د ټوله دنیا احمدیان د یو خلیفه په لاس باندې راغونډ دي او ټول احمدیان خپل فرایض باندې خپلو فرایضو باندې پوهېدل غواړي. دوی دا وایي چې د وخت خلیفه د هدایت اورېدو منتظر دي او ټول خلک په دې باندې د عمل خواهش لري او دا وایي چې خپل اختتامي خطاب کې ډېر ساده الفاظو کې هغوی موږ ډېر واضحه هدایت را کړی دی او دا داسې الفاظ دي چې د معاشرې هره طبقه په اسانه پوهېدی شي. دا خطاب مونږ خپلو ذمهوارو مخې ته ودرئ او په خاص طور مونږ چې د الباني په معاشره کې اوسېږو دلته د ښځو د حقونو په حواله ډېرې مسلې دي. بیا د نایجر د ریجن یو میرمن ده ګونا رومجي صاحبه دی وایي چې نن د لجنا خطاب مې چې واورېدو نو ما ته د ښځو د حقونو او د ښځو د ذمهوارو حقیقي ادراک ترلاسه شو او چې کله تاسو د حضرت اماجان باره کې وی چې څنګه به هغوی د خپلو ماشومانو خیال ساتلو او د هغوی مثالي تربیت به کولو نو ما هم هغه وخت دا لوز کړی و چې نن نه به زه هم د ماشومانو د تربیت طرف ته خاص پام کوم چې هغوی د هم مثالي خادمان شي د دین. نو څنګه خدای پاک حضور فرمایي تبدیلی پیدا کوي لګیا دی. بیا عاطف زاهد صاحب دی د ایډلیډ نه د سلسلې مربي هغوی وایي چې د ایډلیډ وخت د لندن سره د 8 غنټو فرق دی او د جلسې ټول پروګرامونه د شپې ناوخته پورې نشر کېده او فکر زموږ دا و چې خلک به نه راځي حاضري به ښه نه وي خو د خلکو له طرفه د غیر معمولي اخلاص مظاهره شوې وه او جمعه چې کومه وه هغه باوجود له دې چې د کار ورځ وه خلک جومات ته راغلي وو تقریر هغوی اورېدلی وو د عالمي بیت په وخت هم خلک موجود وو د شپې 3 بجو پورې خلک ویښ وو او اختتامي خطاب هغوی اورېدلی وو او د ټولو مینه چې کومه وه هغه د کتو وه خلافت سره او موږ په دې باندې د MTA هم شکر ګزاره یو. کازاکستان نه ګلیان آی مکینه صاحب وایي چې جلسه سالانه د خدای پاک په فضل په کامیابی اختتام پذیر شوه. په مختلفو موضوعاتو د وخت خلیفه او نورو مقررینو تقریرونه ډېر فایدهمند او دلچسپه وو. دغه تقریرونه زما په زړه باندې یو خاص اثر کړی دی او ما د تبلیغ کولو طریقې هم زده کړې. زه یقین لرم
چې همدغه شان نور اورېدونکو ته هم د خپلو سوالونو جوابونه میلاو شوي وي. همدغه شان خدای پاک ماله د تجدید بیات توفیق راکړو. خدای پاک د خلکو زړونه او سترګې پرانیزي او هغوی د هدایت قبول کړي. یمن نه شیما قاسم صاحبه وایي چې موږ د جلسې کاروایی وکړه، داسې راته ښکارېده لکه په جنت کې یو او د اسلام نور موږ باندې یو ځل بیا راختلی دی او زموږ زړونو او زموږ روح له تازګي بخلی ده او موږ کې حقیقي ایمان، مینه او وحدت د اخلاق روح پوکلی دی او موږ لرې وو تاسو نه، خو زموږ زړونه تاسو سره وو. موږ په یو کور کې موجود وو. د یو احمدي نه بغیر هېڅوک هم دغه تعلق نشي محسوسولی. زموږ ملک کې ډېر سخت بارانونه وو او خو د جلسې په ورځو کې د نه باوجود 3 ورځې موسم ټیک وو او د خدای پاک په فضل موږ د جلسې ټوله کاروایی وکړه. خدای دې خلافت ته دوام وبخي، د نه بغیر نه زموږ څه وجود د نه مقصد. بیا یو بله د عربو ښځه ده دعا صاحبه، هغوی کبابیر نه هغوی دا وایي چې ستاسو د خطاب د نوټس لیکلو کوششونه ما کول. په اختتامي خطاب کې چې کوم د ښځو د حقونو طرف ته پام ګرځولی وو، د دې په وجه ډېره ممنونه یم. زه د هغه مذهب باندې عمل کوونکی یم چې زما د حقونو او د احساساتو حفاظت کوي. چې زما د حقونو او د احساساتو حفاظت کوي او دا ټولې خبرې چې زه د خپلو غیر مسلمو ملګرو مخې ته یو ځل بیا کوم، نو په دې ماته فخر محسوسیږي. او بیا د ښځې د نقطه نگاه نه هم تاسو د سړو د حقونو باره کې موږ ته وښودل چې ماته په دې اندازه وشوه چې آیا زه د خپل د پلار، خپل د وروڼو د خاوند حقونه ښه پوره کوم که نه. او د بیعت په وخت ماته دا احساس کېدو چې موږ حقیقت کې د وخت خلیفه سره یو، زموږ ترمنځ نه څه ملک شته نه څه سمندر. او زه دومره خوشحاله وم چې ماته ښکارېده لکه زما زړه به وچوي. اردن نه یوه ښځه ده امتو شافي صاحب، هغې وایي چې ما د جلسې سالانه چې کوم ستاسو د لومړۍ ورځې خطاب هغه ما واورېدو او د خپلې ذمهوارۍ د احساس نه زما جسم ولړزېده. د بلې ورځې په پروګرام کې وګندۍ نومې علاقه کې د احمدیانو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وخت خلیفه سره د مینه چې ما ولیده، دا یو ډېره پسمانده علاقه ده او د دې اوسېدونکي لا تر اوسه د ژوند چې کوم ابتدایي ضروریات دي د هغې نه محرومه دي. خو بیا د هغه ځای د یو مشر خبره چې ما واورېده نو سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. هغه دا وی چې هغه د خدای او د هغه رسول مسیح موعود سره مینه کوي. دا ډېر په ظاهره ډېر ساده الفاظ خو زما په زړه باندې ډېر ژور اثر شوی و. بیا مروه صاحبه ده، مروه عبدالله د مصر، هغوی وایي امیر المؤمنین تاسو زموږ زړونه په خپلو تقریرونو د نورو مقررونو په تقریرونو د روحاني دولت نه مالامال که. زه دغه دوران د روحانیت په اسمان باندې الوتم او د خپل د رب سره ملاقات لپاره ناقلاره وم. زما دا تمنا ده چې د هغې مطمئنه روح درجې ته ورسم چې تاسو ذکر کړی و. زړه مې غواړي چې د خدای مینه او د هغه د وصل په شوق کې داسې ورکه شم چې د خوشایست نه بیا خبر نه یم. او زما جسم دې بېشکه د خلکو ترمنځ موجود وي، خو زما روح د خدای او د هغه د رسول د مینې په اسمان باندې الوزي. حضور فرمایي چې په عربیان یو خاص هنر لري د الفاظ د استعمال، د اخلاص او د وفا اظهار دې ډېر راځي. خدای پاک دې د دې په ایمان او احکام کې ترقي ورکړي. بیا د ملایشیا یو نومبای ملګری دي نزلان ازغان صاحب، ډېر ساده انسان دي، ډېر ساده ژوند دي تیروي او مالی حالات هم د دې ښه نه دي، پیسې هم دوی سره څه نه وې انټرنیټ باندې جلسه کتو لپاره. نو هغوی د خپل د کور مخې یو ونه وه، د هغې نه امونه راوشکول او هغه خرڅ که او بیا چې څه پیسې چې ورته په دې میلاوې شوې نو د انټرنیټ ډیټا هغوی پرې واخیسته او د جلسې کاروایي بیا واورېده. ګني بساو یو غیر احمدي ملګری سینی بالټی صاحب د جلسې کاروایي واورېده او وایي چې ما تر اوسه داسې پروګرام نه و کتلی چې خلک پکې خپل لیډر دونه په مینه او احترام اوري او د عالمي بیعت چې کومه نظاره وه هغه ډېره ښایسته وه، د هغې مناظر ډېر ښایسته وو.
دوی صرف د عالمي بیعت نظاره لیدلې وه چې پکې ټول جومات په یو لاس باندې راغونډ و. نو دا منظر چې ما ولید نو یقین راته وشو چې احمدیه جومات د خپل د خلیفه مکمل اطاعت کوي او همدا د هغې د ترقۍ راز دی او حقیقت کې جومات احمدیه یو رښتونی جومات دی او تاسو په رښتونې لار یې. مکسیکو نه سوریه ګومز صاحب وایي چې د جلسه سالانه انګلستان کې د تقریرونو اورېدو موقع راته میلاوه شوه. اختتامي خطاب د ټولو نه دلچسپ راته ښکاره شو چې پکې د ښځو د حقونو ذکر شوی و چې څنګه د کور ماحول ښه کیدی شي. د داسې اسلامي تعلیماتو دي چې زه به کوشش کوم چې په خپل ژوند کې په دې باندې عمل وکړم. د دې نه علاوه د بیعت چې کوم تقریب و هغې کې دا ډېره جذباتي شوی و او داسې کیفیت و چې زه الفاظ کې نشم بیانولی. ډېره خوشحالي او سکون راته محسوسېدو. د ګیني بیساو یو نوموبایه ده هغې دا وایي یو غیر احمدي هغوی یو غیر احمدي ښځه ضیب النساء ځان سره جلسې ته راوستې وه او دوی دا وایي چې جلسې د 3 ورځو چې کوم پروګرامونه و ټول په خاص طور ستاسو چې کوم خطابات وو هغه ما اورېدلي وو. په آخري ورځ په جومات کې هغې اعلان کړی و چې زما د جومات احمدیه باره کې ډېر اعتراضات و. هغه غرض جماعت ښځې دا اعلان کړی و وایي خو ستاسو د خلیفه خطابات چې مې واورېده نو ټول اعتراضونه ختم شو او زه په احمدیت کې د شاملېدو اعلان کوم او زه خپل زوی هم د جومات احمدیت لپاره وقف کوم. د ګیني بیساو د یو کلي اوسیدونکې یو ښځه وه کمبکیټه صاحبه د انګلستان د جلسې پروګرام کې شامله وه. د عالمي بیعت باره کې اورېدلي وو چې واورېده نو د معلم نه د دې تفصیل تپوس وکړو. معلم صاحب ورته 10 شرطونو باره کې وویل د بیعت نو دوی د بیعت په تقریب کې بیا دا شامله شو. د بیعت ټول الفاظ ویل او اختتامي خطاب یې ما اورېدلی و. دا وی په آخره کې چې ما خو احمدیت هماغه وخت قبول کړی و چې کله عالمي بیعت شوی و خو دغه خطاب نه پس ته اوس زه دا اعلان کول غواړم چې که دا وخت امت مسلمه که څوک بچ کولی شي نو خلافت احمدیه دی او زه نن په احمدیت کې د شاملېدو اعلان کوم او خپل ماشومانو ته به هم دا نصیحت کوم چې هغوی د احمدیت قبول کړي ځکه چې احمدیت حقیقي اسلام دی. بیا کونګو برازیل نه مختلف جماعتونه دي دغې مشنریان لیکي چې په اجتماعي طور د جلسې ټول نشریات د MTA افریقا په ذریعه نیغ په نیغه د کتو توفیق میلاو شو چې کوم تقریرونه وو دې نه خلک ډېر متاثره وو او د خدای پاک په فضل د دغه خطبو اورېدو په وجه د جلسې کاروي اورېدو په وجه 30 کسانو ته په دغه ورځو کې د بیعت کولو توفیق میلاو شو. کونګو برازیل نه مسټر ممبورا بنجیلی صاحب چې عیسایت سره تعلق لري دوی جلسې ته راغوښتل شوي وو. 2 ورځې هغوی د جلسې کاروي اورېدلې وه. دوی دا وایي چې زه دلته په 2 ورځې راسې د خدای حقونو د بندګانو حقونو د تقوا او د استغفار باره کې خبرې اورم چې زما زړه ته ورپریوزې لګیا دي او ځان کې زه یو تبدیلي محسوسوم. په چرچ کې سوای دا چې د جادو د ټونې او د بدروحانو د لرې کولو نه بغیر بل څه نه ښودلی کېږي. ما دا فیصله وکړه چې زه به ستاسو په جومات کې شاملیږم ځکه چې همدلته ما ته روحاني سکون میلاو شو. نو هغوی بیعت وکړو شامل شو په جومات کې. د برکینا فاسو نو مسلم ملګری میسی بیسا صاحب وایي چې د خلیفة المسیح نیغ په نیغه کتو دا زما ړومبی تجربه وه. زه اسلام کې نوی داخل شوی یم او زما ذهن کې به همیشه دا سوال راتلو چې دنیا ته په لازمي طور د یو لیډر په لاس باندې متحد کېدل پکار دی. اوس دلته چې مې د جماعت احمدیه خلک ولیده او چې کوم اتحاد دلته ښکاري نو ځکه ما دې سره د جومات کې د احمدیانو مونځ کول شروع کړو. نن زه چې جلسه سالانه انګلستانو په عالمي بیعت کې شامل شوم چې پکې ټول احمدیان د MTA په ذریعه شامل وو نو چې ما دا هر څه په خپلو سترګو ولید نو مطمئن شوم او هغه خبره چې ما به هر وخت سوچ کوله چې ټول خلک دې په یو لاس راغونډ شي نو هغه ما نن وکړه او ما ته دغه خبرې جواب میلاو شو. نو ځکه زه نن د احمدیت د قبلولو اعلان کوم او زه په خاص طور خپل خاندان ته هم دایم چې هغوی د خلافت پسې روان شي. سریلانکا کې د احمدیت د قبلولو باره کې لیکي صدر صاحب چې په مقامي جوماتونو کې په اجتماعي طور د جلسې د اورېدو تنظیم شوی و. کولمبو کې
د جمعتي سنټر کې د ملکی حالاتو په وجه او د آمد و رفت چې کوم شدید مشکلاتو دین باوجود 15 کسان احمدیان او غیر احمدیان په جلسې کې او د بیعت پروګرام کې شامل وو. په دغه موقع دوه ملګرو ته د بیعت کولو په جماعت کې شاملولو توفیق ملاو شو. دغه شان د لایف سټریمینګ په ذریعہ نوګمبو سوساسیالا پولنروا او پکې د خلک په اجتماعي طور په جلسه کې شامل شوي او په ټولو پروګرامونو چې کوم ترجمه و هغه په تامل ژبه کې هم شوې وه. دغه پروګرامونو په نتیجه کې 4 کسانو ته د احمدیت قبولولو توفیق ملاو شو. د البانیا باره کې ریپورت دی چې هلته نیغ په نیغه ترجمه په یوټیوب باندې روانه وه چې البانیا، کوسوو، مقدونیه، جرمني وغیره کې خلکو چې کوم البانی خلک دی هغوی اورېده. او وزیر تبلیغ البانین مسلمان البرټ صاحب په لومړي ځل د انګلستان جلسه کې په اختتامي سیشن کې شامل شوي وو. جلسه چې ختمه شوه نو هغوی دا وایي چې د خلیفة المسیح خطاب د قرآن د آیتونو د رسول کریم سیرت او د عقلي دلیلونو نه ډک وو، خو ډېر په ساده ژبه کې وو چې کم خلک د ښځو د حقونو باره کې اعتراضونه کوي د دوی ټولو سوالونو جوابونه نن دوی په خپل خطاب کې بیان کړ. د واپس لو نه څه وخت پس دوباره د دې فون راغلو د جماعت احمدیه جلسې باره کې خپل د جذباتو اظهار کول او دغې دعوې چې جماعت احمدیه حقیقي اسلام د چې کله د بیعت د شرطونو ذکر وشو نو د جماعت د یو البانین کتاب حواله وی ورکړه چې پای کې لس شرطونه د لیکل شوي دي او ما لوستي دي او زه اوس د بیعت کولو لپاره تیار یم. نو هغوی په جماعت کې شامل شو. د کانګو برازیل معلم لیکلی دی چې یو میرمن یوکوس ټي وي د دې خاوند مخکې احمدیت قبول کړی وو او د هغوی دا خواهش و چې د هغې د ښځه د اسلام قبول کړي. تبلیغ به یې ورته کولو، دعا به یې ور لپاره کوله، خو ښځه تیاره نه وه چرچ پرېښودو ته. د جلسې سالانه کتو بلنه ورله ورکړې شوه نو 3 ورځې هغوی د جلسې کاروایي کتلې وه او د جلسې په آخري ورځ هغې دا وی چې 3 ورځې راسې ما د خپل د پادري او ستاسو د خلیفه خبرو موازنه کوله او زه په دغه نتیجه رسېدلې یم چې د خلیفه په خبرو کې ډېر وزن دی او هره خبره د هغې زړه ته ورګوزېږي او د پادري خبرې موږ هره ورځ اورو خو هېڅ داسې نه ده محسوسه شوې موږ ته چې د هغې خبرو زموږ په زړه اثر کړي وي. نو هغې بیعت وکړو، په جومات کې شامله شوه. حضور فرمایي چې یو څو واقعات و چې ما بیان کړه د خلکو د جلسې په موقع، لکه څنګه چې تاسو د جلسې د کاروای دوران کتلی وو چې د نمایانه شخصیاتو له طرفه ډېر پیغامونه راغلي وو. 106 پیغامونه د ټوله دنیا نه د مختلفو سیاستدانانو د لیډرانو طرف نه ملاو شوي وو. 101 په دغه کې ویډیو پیغامونه وو او 15 پکې تحریري پیغامونه وو د وزیرانو او د پارلیمان د غړو پیغامونه وو. په نورو ملکونو کې د انګلستان علاوه چې پکې پیغامونه چاره لګلي وو کوم ملکونو نه، نو کې امریکا، کینیډا، سیرالیون، یوګنډا، لایبیریا، نیوزیلند، سپین او هالند شامل وو. بیا د لایف سټریمینګ په ذریعہ چې کوم تنظیم وو هغه په 53 ملکونو کې وو او د دې په ذریعہ د 53 ملکونو خلک د انګلستان په جلسه کې شامل وو. په یورپ کې هم، په افریقا کې هم، په ایشیا کې هم. او دغه 53 ملکونو کې 80 ځایونو کې خلک شامل شوي وو. داسې 80 ځایونه چېرته چې دا خلک شامل شوي وو. د پریس او د میډیا چې کوم تشهیر دی نو سخت کال د کووډ په وجه په عام طور دعوت نه ورکړی شوی، خو 2 میډیایي ادارې په خاص طور هغوی درخواست کړی و د راتګ اجازه ته غوښتې وو نو هغوی له ورکړی شو اجازه. او د پریس سیکشن دا خیال و چې ډېره ګرانه خبره دی ځل چې څنګه به موږ د جلسې سالانه باره کې خلکو ته وایو، خو خدای پاک داسې تنظیم وکړو چې په خپله د کوریج سامان پیدا کړ چې 2 خو میډیا والا راغلي وو، BBC والا مو، یو بل چینل مو
او دې نه علاوه BBC ITV میټرو LBC BBC ریډیو سره BBC ساوث ټوډے BBC نیوز ویب سایټ وغیرہ دې ډېر کوریج ورکړی وو همدا بیا نور میډیا والو هم اخیسته و هغې نه همدغه شان په ریجنل سطح باندې هم اته میډیایي ادارې وې چې د جلسې تشریح کړی او دې نه علاوه 30 ویب سایټو باندې هم د جلسې په حواله خبرونه یا مضمونونه چاپ شوي وو او دغه ویب سایټونو رسایي د 20 میلیونو نه زیاتو خلکو پورې ده او په پرنټ میډیا کې هم که وکتې شي نو په اخبارونو کې د جلسې په حواله 14 مضمونونه چاپ شوي وو او دغه اخبارونو د لوستونکو شمیر 1.2 میلیونه دی په مختلفو ټي وي چینلو باندې په 22 پروګرامونو کې جلسه سالانه کور شوې وه دغه ټي وي چینلونو د کتونکو شمیر 12 میلیونو نه زیات دی په ریډیو سټیشنونو باندې 3 پروګرامونه د جلسې باره کې دغه ذکر شوی وو او د دې اوریدونکو شمیر د 1 میلیون نه زیات دی د سوشل میډیا په ذریعہ ځینې میډیایي ادارو چې کوم صحافیان دي او مشهور خلک دي د جلسې په حواله هغوی پیغامونه ورکړو چې د دې رسایي د 12 میلیونو نه زیاتو کسانو پورې وه د پریس اینډ میډیا ټیم چې کوم ویډیو جوړ کړو په سوشل میډیا باندې اچولو دغه هم رسایي د 2 لکو او د 4.0 کسانو پورې وه دا ټول هر څه چې ملاو کې نو 50.5 میلیونو نه زیاتو کسانو پورې د جلسې تشهیر شوی دی صحافیانو ته د راتلو چونکې اجازت نه و د پریس او د میډیا ټیم د انګلستان د جماعت تبلیغي ډپارټمنټ په معاونت 2 صحافیانو ته روټۍ د لنګر استولې وه هغوی هم د دې ډېر مثبت جواب ورکړی دی اپریشیټ کړی و تعریف یې کړی و د BBC ساوث نماینده جرنلسټ ایډورډ سالټ دا وایي چې ما په جلسه کې ډېر ښه وخت تیر کو میلمستیا ډېره ښه وه مختلف تکلیفونه چې مې واورېدل نو ډېر راته ښه ولګېده آینده به هم زه تاسو سره کار کوم یو بل صحافي سټیوي نیتا دا وایي چې ستاسو د جومات فراغدلي چې ما وکته نو حیرانه شوم یو بل صحافي نتاشا دیون دا وایي چې اصل کې خو ټول مذهبونه یو شان دي او د ښه خلک د مذهب ښه خلک راغونډولو لپاره او د غریبانو مدد لپاره استعمالوي او بد خلک دا مذهب د بد کارونو لپاره استعمالوي او جلسه سالانه یقینا د ښه خلکو مثال دی د MTA له طرفه د جلسه سالانه په حواله 1815 پوسټونه تصویرونه او ویډیوز په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوي د دې په ذریعه 4 میلیونو ته دا خبر رسېدلې وه 2,14,000 کسانو دغه پوسټونه لایک کړي وو په دې باندې تبصرې شوې په سوشل میډیا باندې 1,216 ویډیوز اپلوډ شوي وو چې 2,11,000 کسانو کتلي وو او دغه کټول حساب وکړی شي د کتونکو نو 4,80,000 غنټې جوړیږي د MTA ویب سایټ 4,000 کسانو 92,000 کتلې وو او د MTA افریقي رپورټ دا دی چې 20 ټي وي چینلو باندې د جلسه سالانه نشریات نیغ په نیغه ښودلی شوي وو دې کې ځینې حکومتي چینلونه وو ځینې نجي چینلونه وو ځینې چینلونه داسې وو چې په ټول ملک کې هغه کتې شي او په دغه چینلونو کې ګیمبیا نېشنل ټي وي سیرلیون نېشنل ټي وي لایبیریا نېشنل ټي وي او ګڼ شمېر پرایویټ چینلونه شامل وو د عالمي بیعت تقریبات هم ښودلی شوي وو په دې او 20 ټي وي چینلې وې چې زما خطابات په حضور فرمایي ښودلی شوي وو او 15 میلیونو کسانو ته دا رسېدلی وو د جلسې د نیغ په نیغه تشهیر نه علاوه د جلسې په حواله خبرونه تیار کړی شوي وو افریقې ته لیږلی شوي وو نو د جلسې 3 ورځو پورې 15 چینلو د جلسې سالانه په حواله خبرونه چلولي وو چې رسایي تر 15 میلیونو خلکو پورې ده د ریویو اف ریلیجنس په ذریعه هم ډېر کوریج شوی وو د سوشل میډیا په ذریعه د دوی کوریج او د یوټیوب په ذریعه شوی وو د جلسې په حواله 40 ارټیکلې لیکل شوی وي 12 ویډیوز جوړ کړی شوی وو د 110 نه زیات پوسټونه چولي شوی وو تر 3 لکو کسانو د جلسې کوریج رسېدلی وو نو د خدای پاک په فضل د جلسې میوې بېشمېرې دي چې خدای پاک موږ راکړي دي د راغلیو چې کوم واقعیت دي لکه څنګه چې ما ووی او تاثرات چې کم دي نو یو څو مثالونه ما وړاندې کړ خدای پاک دې د هر احمدي په ایمان او په اکان کې ترقي ورکړي او د جلسې چې کوم اثرات دي دا د وختي نه وي بلکې دایمي وي
حضور فرمایي چې د لمونځ نه پس به یو څو جنازې هم کوو د مرحومینو ذکر به وکړم. وړومبی ذکر دی د مکرمې نصرت قدرت سلطانه صاحبې چې د مکرم قدرت الله عدنان صاحب د کینیډې اهلیه و ده. تېرو ورځو کې دوی وفات شوي دي د 55 کالو په عمر کې. انا لله و انا الیه راجعون. خدای بخلې د مونځونو پابنده وه، تهجد ګزاره وه، یوه نیکه مخلصه او د فرشتو په شان صفتونه لرونکې ښځه وه. په هسپتال کې وه، نو یو ډاکټر هم داسې نو پرېښه چې تبلیغ یې ورته نه کړي. یو مسلمان د عربو ډاکټره وه چې د نصرت صاحبې نه به قرآن اورېدو لپاره راتله او دوی به ورته سوره یاسین به ورته اورولو. په هره خبره کې به د خلافت ذکر کولو. خلافت سره ډېر د وفات تعلق دی. دوی ډېر خپلوان دي، غیر احمدیان سنیان دي. هغوی ټولو ته پیغام لېږلی و، تبلیغ یې ورته کړی و چې تاسو هم د وخت امام بیت وکئ. په غمزبلو کې د خاوند نه علاوه 3 ماشومان دي. یو د دوی زوی رضی الله نعمان د جامعه احمدیه کینیډا کې سبق کوي. 2 زامن دي د دې، او بیا د دې یو ورور دی او یو خور ده. د دې خاوند وایي چې زما اهلیه د یو واقف زندگی په شان ژوند تیر کړی و. د اولاد په تربیت کې خپل ټول طاقت او کوشش لګولی و. خلافت سره ډېره زیاته مینه او عقیدت یې لرلو. د تبلیغ ورته شوق و، خو لکه څنګه چې ما وویل په خپل ماشومانو کې مې دا شوق هغې پیدا کړی و او د هغوی ټول ماشومان د تبلیغ شوق لري. حضور فرمایي ما کتلی چې ډېر غیر معمولي شوق دی لري، معمولي شوق نه دی د دې. د خدای پاک په فضل د ماشومانو یو خاص تربیت دی او د هغوی ته د لوستو شوق هم دی. نو خدای پاک هغې له هنر هم ورکړی دی او د هغې په ذریعه بیتونه هم کېږي. د دوی یو زوی لکه څنګه چې ما وویل چې په جامع کې سبق وي، ډېر ښه کار کوي لګیا دی، رضی الله نعمان. خدای پاک د آینده هم د دې نورو بچو ته هم په بې نفسۍ د دین د خدمت توفیق ورکړي او د خپل د مور د دعاګانو وارثان دي کې دا ټول ماشومان. د دوی زوی جری الله عدنان وایي چې زموږ مور ډېره نیکه، پرهیزګاره، متقي او مثالي احمدي ښځه وه. د خدای پاک سره خاص د دې تعلق و. د ماشومانو تربیت ډېر فکر به و دوی ته او هره لحظه به د خدای پاک طرف ته د دې نظر و. د یتیمانو به ډېر خیال ساتلو. له وړوکوالي راسې په خدای باندې د دې پوخ ایمان و. د دې کینسر و، د کینسر بیماري و ورته، او چې تشخیص شوی و نو هغه وخت هم د خدای پر رضا راضي وه او موږ ته باید دا وي چې تاسو ته پکار دی چې تاسو د مضبوطه یې او په خدای پاک باندې ستاسو ایمان زیات مضبوطېدل پکار. د خپل ډاکټر ته به هم دا وي چې ژوند عمر خو څه لویه خبره نه ده، بلکې اصل څیز دا دی چې انسان د خپل ژوند داسې تیر کړي چې هر څوک د تنه خوشحاله وي او هغه د خپل هم د خپل اعمالو نه مطمئن وي. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي. بله جنازه ده، د هغې ذکر به کوم. محترم چودھری لطیف احمد جمټ صاحب دی هم په تېرو ورځو کې وفات شوي دي. 79 کالو په عمر کې. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دې د نیکه حضرت چودھری محمد دین صاحب واصل باقی نویس په ذریعه شوی وو چې نامه په انجام اتم روحاني خزاین 11 جلد کې په 315 صفحې باندې په 314 چې کوم اصحاب فهرست دی پای کې په 3 نمبر باندې میاں محمد الدین پټواری بلانی ضلع گجرات لیکل شوی دی. چودھری لطیف جمټ صاحب په کال 1916 کې پنجاب یونیورسيټي لاهور نه د MSc ریاضي ډګري ترلاسه کړې وه. د تعلیم شعبې سره دوی بیا منسلک شوي وو. د کال 1916 نه تر 1988 پورې دوی په تعلیم الاسلام کالج ربوه کې د لیکچرر په تور باندې خدمت کړی وو. همدغه شان د کال 1988 نه تر 94 پورې یعنی کم او زیات 6 کالو پورې دوی په سیرالیون کې د تدریس په شعبه کې د استاد او د پرنسپل په تور باندې په خوش اسلوبه خپل فرایض ترسره کړي وو. وقف زندگی وو. افریقا نه چې واپس راغلو نو تقریبا 15 کاله دی د نائب وکیل المال ثانی او 2 کاله دی د نائب وکیل المال ثالث په تور باندې خدمت توفیق ترلاسه کړی وو. په سیرالیون کې جماعتي سکول کې د تدریس فرایض خودي ترسره کول لکه څنګه چې ما وویل او په کال 1901 کې دوی په باقاعده تور ژوند وقف کړی وو. په 1 جنوري 2000 کې دوی د وکیل المال ثالث په تور باندې د دې تقرر شوی و. نو دغه شان ټوله موده د دې د خدمت تقریبا
نیمه پیړۍ نه زیات جوړیږي. د دوی اهلیه رشیده لطیف صاحبه وایي چې زما خاوند سیرلیون کې و، زه چې واده شوم نو هلته تلم نو هلته تلو سره دوی ماته دا نصیحت کړی و چې دلته د یو واقف زندگی لپاره ایشیایي څیزونه اخیستل او خوراک لپاره دا ګران دي او د واقف زندگی او د هغې ښځې ته مقامي څیزونه خوړل پکار دي. نو ځکه ته مقامي چې کوم خوراکونه دي هغه جوړول زده کړه. وی دې نه پس موږ ته ډېر اساني وه او ډېر ساده مزاج دوی لرلو، ډېر خیال ساتلو خپل چې دوی سره به چې چا کار کول هغوی سره به ډېر ښه سلوک دوی کول او هر څوک د دې تعریف کوي. خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات د ورته اوچت کړي، د دې له واکیلو له صبر ورکړي. یو زوی او یو لور دی، یو زوی خو د دې په وړوکوالي کې وفات شوی هغوی نو دغه ماشومانو ته د هم د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. دریم ذکر دی د مشتاق احمد عالم صاحب چې د مکرم محمد عالم صاحب میرابړ د میرپور آزاد کشمیر په 19 جولای کال 2022 دی د 80 کالو په عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو. د دې په غم ځپلو کې اهلیه عظمت بیبي نه علاوه 6 زامن او 2 لوڼه شامل دي. 3 زامن او یو زوم د دوی حافظ قرآن دي، 3 زامن مربیان دي او یو په دې کې حافظ مصور احمد مزمل په مغربي افریقا سنیګال کې دي او بل زوی د دوی حافظ اخلاق احمد دی. دریم زوی د دوی عبدالخالق صاحب دی چې په آرکیالوجي کې تخصص کوي لګیا دی. بهرحال د دې زوی چې په سنیګال کې دي هغوی د جنازې په وخت حاضر نه وو. خدای پاک د هغوی لم صبر او حوصله ورکړي او مرحوم سره د رحم سلوک وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.